اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. پینځمه سپاره سورة النساء آیت نمبر 40. پینځمه سپاره سورة النساء آیت نمبر 40. د دې ځاینا الله جل جلاله ترغیب الى الاحسان بیانوي. د دې ځاینا الله جل جلاله بیان کوي د ترغیب الى الاحسان. تاسو ته ما ویلو ما امور ثلاثه بیانېږي د فار د دفع د غضب، یعنی درې امور الله تعالی بیانې د غضب د دفع کېدو دپاره. یو چې کوم دین اجتناب عن الشرک، دویم نمبر چې کوم دی نو هغه احسان مع المخلوق، او دریم نمبر اجتناب عن الظلم. نو دې ځای نه الله تعالی ترغیب ورکوي احسان ته. ان الله لا يظلم، بیشک الله تعالی ظلم نه کوي مثقال ذره په اندازې دی او ذرې باندې. الله په چا باندې پوښي ذره ظلم نه کوي. ذره چې کوم دی نو دا په کلام د عربو کې په دریو معنو باندې راځي. عموما دا په دریو معناګانو باندې مستعملیږي. یو په معنا راځي د دې نری سور میږي سره، دا نری غونته کې سور میږي چې که په بدن باندې ګرځي نو بنده ته داسې پته دوره نه لګي ښکاري نه، دغې ته ویل کېږي ذره. دویم اطلاق د ذرې چې کېږي په عربی کې نو دا په دې شګو کې کله کله د سرو زرو په شانتي نری سور پړک وشي، دغې ته هم ویل کېږي. یا د دې غرمې په وخت کې په دې روشندان کې چې دا رڼا دننه راځي او د هغې مخې ته کوم دا نري نري برګې الوځي، داسې یو توری غونته کې جوړه کړي، په هغې کې دا نري نري برګې الوځي، نو دغې ته چې کوم دی نو احسان دا دغه ویل کېږي، دا ذره.
اوس درې واړو ته که موږ وګورو دا کنایه ده د انتهایي وړوکي څیز نه. نو مقصد د خبرې دا دی چې الله تعالی په چا باندې بالکل معمولی قدرې زیاتې او ظلم نه کوي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یظلم زیاتې نه کوي مثقال ذره په اندازې د ذرې باندې، او د ذرې مې درې ترجمې وکړې. وان تکو که چرې وي دا ذره حسنة نیکی، که د دې ذرې عمره نیکي ولې وي، یا په تکو کې دویم ضمیر راځي کا. وان تکو که چرې وي دا عمل د حسنة خستا، ولو کان صغیرة اگر که دا ډېر وړوکی ولینی، صغیر وړوکی، یضاعفها نو دوچن بکی دی لر اللہ تعالی اجرا و ثوابا، کدا ظاهرا ډیر لګوم دی خو الله تعالی به د دې اجر او ثواب دا به دوچن کی. ویؤتی ورکی من لدنه د جانب خپلنا اجرا عظیما اجر لوی، اجر لوی. ګوره که یو سړی پوچې نه پوچې عمل اولیونه کی خو الله تعالی بول د دې اجر ورکی. ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. کده اندازې د سری مطابق یو سړی د خیر عمل کړی دی د دې هم باقاعده د حساب کتاب او اجر ورکول شي، او که یو سړی د ګناه عمل کړی دی د سره هم باقاعده د دې حساب کول شي. فكيف اذا جئنا، نو سمخ کې وی چې الله تعالی به انسان سره د سری ذری حساب کوي. نو سوی هولناکی د قیامت بیانوي چې د خلکو حال بسی د قیامت پر ورځ باندې، د قیامت پر ورځ باندې به د دې خلکو حال سی چې الله وایي مونږ راتلو کو په هر یو امت باندې به ګواه راځي، باقاعده په هر امت باندې به ګواهي کوي، او د دواړو جانو سردار صلی الله علیه وسلم اب ګواهي په دې امت باندې. د دې خلکو بیا حال سی که د ذری عمره چا ګناه کړی دی نو هم نشي پټولی، او که د ذری عمره نیکي کړی دی هم نشي پټولی، چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په دې باندې ګواهي کوي. فکیف اذا جئنا، فکیف حال الناس، دا ورته کېده سبی حال د خلکو، اذا جئنا چې کله موږ راتلو کو من کل امت د هر یو امتنا بشهید په یو ګواه سره، چې د هر امت نه الله وایي موږ یو ګواه راولو. دا شهید د دې ګڼې معناګانې مفسرین کوي، او یو معنی دلته کې راجح چې کوم د ناصره هغه پیغمبر دی، پیغمبر ګنداس یو معنی چا دام کړی د اندامونه د انسان. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. دی بری خپل سرمنو ته اندامونو ته وای تاسو بنګ معنی اولی ګوای ګوای، دی بده سوې چې موږ هغه الله ګویا نه کړیو چې کوم الله دا تمام سيزونه ګویا نه کړی دي. بل ځای راځي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. نو اندامونو ګوای دي نه مراد ده، یا د ملائکو اګوای دي نه مراد ده، چې براشي وای بچ الله دای کړو دای کړو دای کړو اته مراد کی دی شي. خو لیکن دلته کې راجح کولدار چې د دې مراد پیغمبر د امت دی، هر یو امت سره خپل پیغمبر راځي او باقاعده په دې باندې به ګواہی کوي، ګواہی وکړي. بخاری شریف جلد نمبر 2، بخاری شریفو جلد نمبر 2 په صفحه نمبر 1092 باندې یو حدیث مبارک امام بخاری راوړی دی. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې دا حدیث داسې دی چې د قیامت پر ورځ باندې الله د نوح علیه السلام قوم راوغواړي او ورته به ووایي چې او نوح علیه السلام تاسو دعوت نو درکړی، تاسو ایمان نو راوړئ. نو دی به انکار وکړي، دی به انکار وکړي. چې کله انکار وکړي نو الله تعالی به نوح علیه السلام ته ووایي تا دی له دعوت نو ورکړی، هل بلغت رسالتک؟ نو نوح علیه السلام وی الله ما دی دستا پیغامات دا رسول یو، دا دی اسی انکار کوي. نو البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، قانون او ضابطه راغلی چې څوک دعوه کوي هغه به گواهان پیش کوي. الله به حضرت نوح علیه السلام ته وی ته ګواه راوستی شي،
تا سر په دې باندې څوک ګواهان دي ته وایې چې ما دې له دعوت ورکړو وایي نوح علیه السلام به راشي او دا امت به بوځي موږ تاسو دا امت به بوځي د ګواهۍ دپاره دی به ګواهي وکړي چې الله نوح علیه السلام دی له 9.5 کاله دعوت ورکړو 9.5 کاله ورته دا مسله بیان کړې وه نو چې کله دا خبره ورته وکړي نو هغوی به ووایي په جواب کې چې الله دا امت په موږ څنګه ګواهي کوي ګواهي خو هغه څوک کوي چې مشاهده یې کړي سي لیدلي دی خو موږ نه ډېر وروستو راغلي دي نو الله به دې امت نه تپوس وکړي نو دا امت به ورته وایي چې موږ د خپل پیغمبر علیه السلام ستا په کلام کې هم دا خبره ذکر کړې وه چې الله نوح علیه السلام راغلی نو الله به د دې امت ګواهي په هغې باندې قبول کړي دارنګې په هر قوم باندې به خپل پیغمبر ګواهي کوي په هر قوم باندې به خپل پیغمبر ګواهي کوي عملنامه به پې ګواهي کوي خبره باندې یوم ندعو کل اناس بامامهم کل اناس بکتابهم ګور یاد لرئ زمونږ ستاسو دا یو خبره د الله سره ګور لیکلی شي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها سړی به بیا وایي خدای زما د عملنامې له څه شوي دي دې خو نه وړه خبره پرېښودې ده نه لویه پرېښودې ده الا احصاها الا كتبها دی خو لیکلې ده نو ګورې زمونږ ستاسو دا یو خبره لیکلی شي د قیامت په ورځ باندې به ګورې په دې الله حساب کوي نن خو موږ د خولې نه خبر راوباسو پروا مو نشته که څوک پې خفه کېږي که څوک پې لړزېږي که د چا زړه ته پې نقصان نسېږي پروا پې نه کوو خو ګورې د دې یوې خبرې به الله موږ سره حساب کوي ښه د یوې خبرې به الله حساب کوي دا هر څه الله سره محفوظ دي هر څه الله تعالی سره لیکلي شوي دي نو ګوره د دې د وجې نه موږ له ډېر په پال باندې وخت تېرول پکار دي فکیف حال الناس الله وایي د دې خلکو حال به بیا سي فکیف سرنګې به حال د دې خلکو اذا جئنا چې کله موږ راتلو کو من کل امت د هر یو امتنا بشهید په یو ګواه سره وجئنا موږ به راتلو کو بېکا پتا باندې پیغمبر علیه السلام علی هؤلاء په دې خلکو باندې شهیدن ګوام ته په دې خلکو باندې ګواهي کې بخاری شریف کې یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام یو پیرو فرمایل عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا ابن مسعود ما ته قرآن شریف ولولو نو ته د الله پیغمبر دا قرآن خو په تاسو نازل شوی دی زه ته ولولم نو نبی علیه السلام ته فرمایل ما له خوان راکوي چې یو حافظ د خولې نه قرآن اورم دا سنت دی ښه چې یو ځای کې تلاوت کېږي حافظ یا قاری قرآن وای او هغه د غوږ کې ایښودل دا سنت طریقه ده دا سنت طریقه ده نو قرآن مجید ویل ځان له عبادت دی اورېدل ځان له عبادت دی عبدالله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ناستو ما ورته د سورې نساء آیاتونه شروع کړل دومره توجه سره ناستو چې دا سر یې کته بلکل اوړی و داسې او غوږ یې ایښی و خو چې کله زه دې ځای له رالم فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم سر مبارک روچت کو وان عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم لتضرفان د نبی علیه السلام د دواړو سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وي او ما دی ابن مسعود بس دی دا کافي دی بس دی مانود روا نو بهر حال عرض می داو چې د قیامت پر ورځ باندې الله وی د خلکو به څه حالي ګوره الله وی دی به څه حالي چې دی باندې ګواهي شروع شي الله اوس ورپسې مزید دغه ورځ یا سختي بیانوي یومئذ په دا ورځ باندې یود الذین خوښی به کسان یود ای یتمنا تمنا به کوي هغه کسان کفرو چې کافران دي وعصوا الرسول نافرماني کړې ده د پیغمبر الله وی کم خلک چې کافران دي او د خپل پیغمبر نافرمانی کړې ده دی به دا خبره خوښی لو تسوا کاش برابر شي بهم په دی باندې الارض د ازمکه دی به چې کاش نن د ازمکې لاندې موږ چا لیدلی نه وي هلته لاړ شئ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کافر به په دا ورځ باندې چغې وی خدای چې زه نن خارې وې خو چې زه انسان نه وي په خبره پوه شوي ولا یکتمون الله دی به نشي پټولی د الله تعالی نه حدیثه یو خبرې لره
ایس یو خبره به د الله نه پټولی نشي. تمام رازونه د دی چې کوم دین دا به څرګند شي، هر څه به څرګند شي. ابتدا کې به دی د دې خبرې حرکت کوي چې دا خبره پټه کړي. والله ربنا ما كنا مشرکین. او ځکه هلته آیت کې راځي دی به خبره پټوي، ایمان دی به شرک پټوي. والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم دی په الله تعالی الله موږ مشرکان نو، موږ شرک نو کړی. ناول کې به پټوي، خو لیکن بیا چې کله پې ازمکه ګواهي وکړي، اسمان پې ګواهي وکړي، لاس او خپې پې ګواهي وکړي، بیا به یې نشي پټولی. ښه روح المانی وایي مدارج الاعتبار دی ابتدایي درجاتو کې به دی د پټولو کوشش کوي، خو بیا به یې نشي پټولی. ولا یکتمون الله حدیثا. ورپسې الله تعالی امر مصلح بیانوي د پاره د اصلاح، امر مصلح بیانوي د پاره د اصلاح. داسې چل شی و چې دا پکې بند کړه تنګول کوي. داسې چل شی و چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ یو ځل واده وکړو. د آیت شان نزول ته ګورئ ښه، چې واده وکړو نو د واده ولیمه وه، نو صحابه کرامو له دعوت ورکړو. ولیمه وه، صحابه له دعوت ورکړو. یو دا د مسجد نبوي کومه محله ده، یو دا وه، یو دې سرخوا کې یو بله محله وه، نو دی په هغه محله کې کورو. اول دی وړوکی د جوماتو مو، نو دی چې دعوت د ولیمې ورکو نو سوچ یې وکړو چې یاره دا خو د تیاري دي لاره کې، صحابه دلته نه راځي، بیا واپس ځي، د رڼا انتظام هم نشته، دغه دی. د دې د وجې نه دغه انتظام وکړو، د مازدیګر مونځ پسې به تاسو راځئ، زما مېلمانه به روایت کې در دې پورې راغلی دي. نو هغه صحابه کرامو ټول دعوت ورکو. ولیمه کول سنت دی، ښه سنت نه بلکې سنت موقت دی. د واده په شکریا کې ولیمه کولو دا سنت دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو بیبیانو ولیمه ثابت د حدیثو کې راځي، خو په ولیمه کې چې کوم دی نو دا د حد نه تجاوز کول دا بدعت دی. خبره پوهیږئ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت صفی رضی الله تعالی عنها ولیمه چې کولن بس درستخان خور کو، دا په سفر کې وته ملاو شي وکنه، او بس کجوري او یو سبل سی پاغي باندې واچول او ویرا شي، دا ستاسو د مور د صفی رضی الله تعالی عنها ولیمه ده. او د زینب رضی الله تعالی عنها ولیمه چې کولن غوخه پخ کړی و. علماء لیکلي محدثینو چې ولیمه کې چې کوم دی نو تجاوزات او یا تکلفات نه دي پکار، بس سړی د خپل حال ته وګوري. نو ولیمه سنت ده، باقي د سړی خپل حال ته وګوري. نو لکه کله کله به یو سړی زوی له واده کوي دی به ښه موټ کي، نو پای کې به مثال دی غوښه پخه کي، ریجې به پخېږي. کله کله به دی کمزور دا لازمي نه ده چې اکه شان به کوي چې لومبي له څنګه کړي چای مټی دي چاله ورکي بس چې نشي کولی. ور نبی علیہ السلام هغه ټیم د سفیر دنها په وخت کې مالی کمزوري محسوسوله، بس ساده کجوري په درستخان باندې واچولې. او چې کله وخت د حضرت زینب راځي نو پاغې کې بیا لکون ته زیادت کړی دی، غوښه پخ کړی ده. نو عرض مې دا کو، مقصد د خبرې مې داو چې ولیمه خو سنت ده. نبی علیہ السلام باقاعده صحابو ته امر کړی دی اولم ولو بشاتن. عبدالرحمن ابن عوف ته په یو موقع باندې ویلی دي عبدالرحمن تا واده کړی دی او جی عبدالرحمن دې نور روانو داسې زیړ غونته کې کلر په لګېدلو، دا به د عربو خوشبوئی وه. عبدالرحمن داسې دي وی چې دا ما واده کړی دی، ناوې را باندې خوشبوئی لګولې ده. وی اولم ولو بشاتن، ولیمه وکړه مړه یو ګډورې خوالال کا، شات ګډوري ته وایي، بیزي بچي ته هم وایي. دکه شان دی نبی علیہ السلام جابر رضی الله عنه ته وی، جابر راته کور ته دوره تلوار ولېږي چې شاخ رواني اوښه دې تیزه کړې ده. وی جی ما نه ویلې واده کړی دی کور ته ځان نسوم. نبی علیہ السلام ته وی اولم ولو بشاتن، ولیمه وکړه اگر که یو ګډورې ولینی. خبره پوهېږئ؟ ګورئ داسې بې تکلفه دورو که نه، بې تکلفه دې دواړو نکاحونو ته تاسو وګورئ ته اولم ولو بشاتن. نبی علیہ السلام عبدالرحمن دا تا باندې زیړ رنګ د سره وی دا ما نه واده کړی دی. جابر په داته کور ته تلوار ولېږي وی جی ما نه واده کړی دی رضی الله تعالی عنهما. اوس ګوره
دی نوې واده کړی دی په مدینه کې کړی دی او د الله پیغمبر ته نه دی خبر. نو ما سوچ کو چې دا نکاح الله چا تړلی او بس یو ملګری ثابت چې نکاح وتړنو. دا دومره تکلفات به کینو چې پلان کې به نکاح تړي او پلان کې شادي حال کې به او پلان کې چل به بس خو موقع جوړه کړی دا په موقع چې کوم ګورو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بل مبارک شخصیت بسو کی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام تم تکلف نه ورکړي چې نه کنه چې تاسو موستن نازې نکاح براله تړي او دا ګوره تکلف نه ورکړي بس خو چې هغه موقع باندې څوک موجودو په هغه باندې نکاح خو تړلې شوی دی کنه بغیر نکاح خو نو سور آسان ژوندو آسان ژوند او زمون خلکو پلان کې ځای نه به یو لوی حضرت راضیه به نکاح تړي او د پلان کې ځای شادي حال کې به ډوډۍ او پلان کې به ولیمه ته دی وای دا ولیمه نه ده ولیمه د کوي چاغي کې ټول خلکو بلل شي. نبی علیہ السلام فرمایي ناکاره ولیمه غره چې مالداران وته وبلل شي او فقیران دا غینه منع کړی شي. نن خو مونږ ولیمه وایو دیتا چاغي له MP او MNA او پلان کې سه بورډینګ له سه بو غد لر نه راولي او کوم خلک چې ولا قبر کني او کوم خلک ولا کټو چتای نغه جزان پکینی ایلته شریجی پخکړی غلولی په بس خبره ختمه کړي. نو ولیمه خو نه ده ولیمه خو هغه چې هغه کې عموما خلک راشي لکه ستانیز دی خلک خپلوان خلک اجزان خلک. بهر حال عرض می دا کو عبدالرحمن ابن عوف ولیمه کړي وا مازیګر ډوړیو خړې شو هغه وخت کې لا شراب حرام شوی نو دا د مدینه منوره ابتداء دورو نو شراب ور بس وسکل لکه دی وخت کې خلک منګه علاقو کې ډوړیو خوري نو پیپسی به کې خلک گیدي یا چې کوم نه مثال شنه چای پخ کړي دغه ډوړی نه بعد اوس کی بس ایم د کشان دي د روټین مطابق د ماخام بانګي وي وخت داخل شو چې وخت داخل شنو ورته وی چې اوس د مستیم دی مزه نبوي ته خو نشو رسیدي نو په دا محله کې چې کوم وړو کې جمعات نو ورته وی راځي مزبو کو نو ټول صحابه وی چې موږ د امامتي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوي. نو علی رضی الله تعالی عنہ مستمخ کې شد ماخام نو چې فاتحه ویل او دغینه بعد قل یا ایها الکافرون سورت شروع کو نو وی قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون انتم عابدون ما اعبد لا اعبد بكون اذا لا لایتنا لرک ولی شراب اسکلیو ذهنی تور نشو بس په نشن زګی داسې وي الان کې د لا اعبد معنا د توحید دا او د اعبد معنا د شرک د مکمل معنا بدل شو. لا اعبد زی عبادت نکم ما تعبدون ساو د خدایانو او چې لا دین لرګین معنا څه ده زی عبادت کوم ساو د خدایانو سورل نقصان ناغي د مون نبات صحابه وی چاوي داسي نبی علیہ السلام ته الله د آیت راولېګو د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم صحابه ته دی وایا دی امت ته دی وایا چې تاسو کله د نشي په حالت کې نو مستمم مخ کې کیږي د نشي په حال کې مستمم مخ کې کیږي چې د غاډي وړي بووای په دیوان پزان به پويږي نه غاډي وړي بووای حدیث کې دام راغلی تا باندې د خوب ډیره غلبه ده نو موږ رستو کاله ګرامو کاسنه چې به مسکی غاډي وړي وای تلاوت کې او قران شریف وای خوب در باندې دومره غالب دی بیا به پويږي نه غاډي وړي بووای نو د دې د وجناغه بیا رستو کول پکار دی. نو دا آیتون الله تعالی راولېګل یا ایها الذین آمنوا یا غسانو چې ایمان راوړی دی لا تقربوا الصلاة تاسو منځ کېږئ مستا وانتم سکارا او حالدار چې تاسو بېهوشئ سکران نشې ته وایي د نشې په حالت کې نو مستمم مخ کې کېږئ په ځان باندې به پوه نه ګډې وډې به مو ویلي نقصان به دنه وشي بیا به رستو خپئ معنا کې به نقصان راشي نو د نشې په حالت کې مستمم مخ کې کېږئ. نو دا انشاءالله سوره مائده چې بیا وایو کنه که خیر دی پسې ای کې د شراب او د حرمت مسله بیانو ناغي کې به بیا ووم چې د شراب او حرمت الله تدریجا نالېګلو نو یو پکې هدایت مصابه وي خان د شراب او د واجب اوس موږ منځونه نه کو رنگي روکا بعض واغې د واجب پرې خو دیو ای کې به بیا تحقیق کوم که خیر ان شاء الله پوه شوي پی لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا دا غوې مولا چې تاسو یې نوم اورېدلی دی د ډنډوکاو غوې مولا به ورته وي او ډېر څه عجیبه او څه ناشنا کیسې دغه مشهورې دي ناشنا وی یو ځلې چا ورته ویل چې غوې مولا مونځ نه کوي نه وی ولې وی خدای قرآن کې وایي چې لا تقربوا الصلاه مونځ ته مه نږدې کېږئ نو ورته یې لږ ورپسې مخکې مو ورڅه که نو پسې الله تعالی قید لګولی وانتم سکارا او ورته ظالمه د آخري زمانه ده چې په نیم آیت باندې عملو کې نوم ډېر دی ډېر روانو څه عجیبه خبرې به یې کولې یو ځلې چا جومات کې امام کو راوستی دو
چې موږ ته به امامتي کې ای سره خبره وشوه چې څنګه جمعه دراغې که نه خلکو ته یې کښېنئ او د سب د دې سر نه شروع شي د هغه پورې لوټونه اړول په سب باندې ارغړېدو چې خلکو دې استاد یې دا څه کوي چپ کښېنئ چې څنګه د جومات بل سر ته ورسېدو نو ته وي زما د امامتۍ دوره ډېره موده ني سبا لاسې نه زه جومات نظم تاسو وایي چې غوی ملا زموږ په ډوډۍ مست شو وي زه ګورې مست راغلم یعنې چې بیا دا وایي چې ملا صاحب زموږ په ډوډۍ باندې مست شو سو داسې وایي یو ځل یې وله چا ډوډۍ راوړې وه نو په هغې کې سالن کې کچالو پروت و نو بس هغه چې د پې نوڼی کېښود نه خویږي نو ویې دانګل دی بیا یې پې نوڼی کښه ته ودانګل کټ ته لړو چې په میز تن چې په میز یې نوڼی کېښود هغه راټینګوی نه کټ ته لړو انده ورته بډې ووالي ورکوش شي بچې ته هم دغه پوښتون خو زه دې هم نه پرېږدم والله واقعات یې داسې مشهور دي چا به سم عجیبه او ډېر نو هغه دا خبره کړې وه چې لا تقربوا الصلاة دا خو هسې مزایت اورې ویلي الله وایي در کوم وخته پورې حتی تعلموا ما تقولون در هغې وخته پورې چې تاسو پوه شئ په هغه څه باندې چې تاسو یې وایي دا چې څه وایي چې په دې خو پوهېږي که نه اوس ته وایي یو څه روان په بله باندې ګاډې وړې وایي پوهېږئ که نه اوس هم بعضې خلک یاره جي موږ ته ولاړم په ولاړم یې تخیاتو شروع کړو بعضې وخت وایي نو بس سوچونه د انسان ګډوډ دي او الله دې رحم وکړي چې کله په معاشره کې بېګار لاړ شي که نه د هغې ړومبی اثر په عباداتو باندې کېږي شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي د انسان د معاشیاتو مثال دغه چې کوم دی ړومبی غزار دا په عباداتو باندې کله معاشي طور بحران راشي کله نور نقصان راشي په معاشره کې د هغې ړومبی اثر په عباداتو باندې بنده عبادتونه ګډوډ شي دی وجه به نبي علیه السلام په خپلو دعاګانو کې ډېره دعا دا کوله خدای موږ له د عافیت زندګي راکړي عافیت داسې شی دی چې تا ته عافیت وي صحت وي راحت وي ستا عبادت به هم ښه وي ستا معاملات به هم ښه وي ستا فیصلې به هم ښي او کله کله یو انسان بیا ګډوډ شي نور بل پل لړ شي الله وایي حتی تعلموا ما تقولون در دې پورې چې تاسو پوهېږئ په هغه څه باندې چې وایي لکه موږ تاسو د وړوکوالي نه په موږ کې اللهم انا نستعینک ونستغفرک ځکه نه تر چا هم تپوس وکړه وایي د دې نحفظو څه معنا ده د نحفظو ونرجو رحمتک یاره زوام که په سلو کې دریو کسان له ورله هم به ډېره ګرانه دا ډېره ګرانه ده د هغې وجه دا ده چې موږ لا د روسه پورې طلب د دې نه دی کړی چې موږ د دې مونځ معنی زودي کړو نو ګوره دا خو واړه واړه رسالې ملاویږي د مونځ معنی پکې شته علماو سره هم که څوک کیني نه هغه یې د دې خبرې نه محرومه کوي نه د مونځ معنا یادول دا ډېر لازمي دي چې د قرآن په معنا باندې بنده دی دا وخت د الله د خوشحالۍ دی دی د جنت زیری ورکړو دی د دوزخ تنبیه ورکړه نو هغه آیتونه چې راشي نو ورسره بیا جاړي دا ولې هغوی د قرآن په مقصد باندې پوهېږي الله وایي حتی تعلموا ما تقولون فقهاو لیکلي دي چې بعضې امور په شریعت کې داسې دي چې هغې کې ګورې الفاظ معتبر دي الفاظ پکې معتبر دي صرف په خیال او وهم سر نه کېږي یو سړی ټولس په خیال کې دا وایي چې ما ښځه طلاق کړه زما هغه طلاق د پړه کې وایي خیال کې تېرېږي دې سره طلاق نه کېږي د طلاقو دپاره په ژبه باندې تلفظ کول دا لازمي دي دارنګې قسم دی یو سړي ټوله پړه کې قسم اړه کې وایي نه چې څو پورې ادایګي د الفاظو نه شوی دا قسم نه دی زهار شو پوهېږئ داسې بله مسلې دي چې د هغې تعلق د الفاظو سره دی او فقهاو لیکلي دي چې که یو سړي پړه کې کلمه شته نو مؤمن د خامخا کلمه پرته ده خو د ذبح په وخت کې کلمه ویل دا لازمي دي اگر چې امام شافعي رحمت الله علیه وایي که یو سړي په ذبح باندې کلمه ونه ویله قصدن او یا په نسیانن په دواړو صورتونو کې د ذبح شوې ده ځکه کلمه د مؤمن مسلمان پړه کې پرته ده خو لیکن زمونږ امام صاحب احناف فقها وایي چې نه که په هیره باندې د یو سړي نه پاتې شو مؤمن مسلمان دی خو ذبح یې شوې ده خو چې کله دی په صحیح حالت کې دی نو بیا به بسم الله په تیزه باندې وایي ځکه چې او دوره تیز به وایي که نه دوره تیز چې دا څاروی که ملالۍ چې دی واوري دارنګې دا چرګانو والا ملګري چې د چرګانو دوکانونو کې ذبح کوي هغوی له هم دا پکار دي چې کله چرګ لالۍ دومره تیز یې وایي چې دا چرګې واوري بسم الله الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم نه وای ښه، بسم الله الله اکبر دا به سره وای. بهر حال الله تعالی فرمایل حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، دا لا جنوبا چې کوم دین عتب کوي په لا تقربوا الصلاة باندې، ولا تقربوا الصلاة تاسو منځ کیږئ مستا، ولا کلا وانتم سکارا لا جنوبا به عتب کوي په انتم سکارا باندې، دا غي دلاندې وراشي منځ کیږئ مستا په داسې حال کې چې نشئ، او منځ کیږئ مستا په داسې حال کې چې په حالت د جنابت کې، الا عابری سبیل مگر دا چې تاسو مسافرو تیریدون کې د لارې، دا چې تاسو تیریدون کې د لارې سمانا ده. مقصد د خبرې دا دی که یو سړی په حالت د جنابت کې دی او د یو میل 2 میلو پورې ته د اوبو انتظام نشته دی او د موز وخت پې راغی او د چې کوم دی نو تیمم وکړو نو دا جایز دی. الا عابری سبیل معنا دغه ده. در کم وخته پورې به موږ ته جنوب نه نږدې کېږي حتی در دې پورې تغتسلو چې تاسو غسل وکئ، اولام بی د هغې نه بعد چې کوم دی بیا تاسو موږ ته نږدې کېږئ. اوس وان کنتم که چرې تاسو مرضا بیمارانو او علی سفر یا په حالت د سفر کې، او جا یا راتلو کې احد منکم یو د تاسو نه من الغائط د کندنه، من الغائط وي د کندنه، غائط چې کوم دی دا کندې ته وي او کندې ته ولې وي د دې نه مراد لوی او دسماتې ده. مخکې چې به خلکو او دسمات لتلن داسې کته غونده پټۍ به ځان له وکتېدو چې مخې ته به د هغې خندق نو پای کې به او دسماتې کوله. نو الله تعالی فرمایي چې کله تاسو راتلو کوئ د غایط نه د کندې نه، ذکر د حال ذکر د محل مراد نه حال دی، پوهېږئ دا ذکر کیږي. اوس دلته کې دا وي او ان کنتم مرضا او علی سفرین چې یی تاسو بیماران په استعمالولو د اوبو باندې قادر نه یی، په استعمالولو د اوبو باندې قادر نه یی، اوبه نشئ استعمالولی، نو اوس بیماری خو طبیعت هم وی ټوخي ته هم وی، نو کم بیماری بی؟ نو یاد لرئ چې کله یو انسان ته یو ډاکټر دا خبرو کی چې تاله اوبه استعمالول مناسب نه دي، کته اوبه استعمالین ستا دا زخم به ډیر شي، کته اوبه استعمالین په تا باندې به پالج راشي ستا د بدن کې داسې دغه دی. خو د دې ډاکټر نه به مراد عام ډاکټر یا ډسپنسر دا به نی مراد، بلکې دغه ډاکټر کې به 3 شرطونه موجود کېدل پکاري، 3 شرطونه چې 3 شرطونه پکې دغه ډاکټر قول له به اعتباري. نمبر 1 چې دا ډاکټر مسلمانی ښه، چې مسلمانی، ځکه د کافر ډاکټر یا د کافر سړي د مسلمانانو په امورو کې تصرف کولو طاقت نشته، نو چې یو خدای په خپل باندې مسلمانی او دغه مسلمان ډاکټر وته دا وایي چې دې وخت کې ستا روجه تعالی نقصان درکوي یا دا اوبه تعالی نقصان درکوي، داسې مه کوه. یو خبره. دویم شرط ولا دا دی، دویم چې دا ډاکټر دیندارم وي، دینداری. اوس مسلمان دی خو غریب د موز نه خبر نه چې د موز څه فایده ده، ګیره برېتې خرولی دی په خپله باندې موز نه کوي او دس نه کوي، هغه ته څه پته دی چې د موز څه فایده ده. چې دا ډاکټر ورسره مسلمان هم وي او دیندارم وي چې د موز د فایدې نه خبر وي. او دریم شرط ولا دا دی چې دا ډاکټر خازق ماهر وي، ماهر ما وی چې عام کمپاوډر نه، چې دی بالکل دغه فن ماهر وي، په دې پوهېږي چې دی ځان له بدن له اوبه رانږدې کوي نقصان به له ورکوي. نو چې په دې 3 شرطونو باندې مشروط ډاکټر وي او هغه چاته وایي چې اوبه به نه استعمالوي، ستا مرض سیوا کوي، نو بیا به هغه تیمم کوي او بیا به هغه اوبه نه استعمالوي. او علی سفرین یا یو سړی په حالت د سفر کې وي، د سفر نه مراد سفر هغه سفر دی چې په هغې کې تا ته د 1 میل یا در 2 میلو پورې د اوبو انتظام نشته دی او د موز وخت در باندې راغی او تا سره اوبه نشته دی، نو که بیا ته تیمم وکړې دا جایز دی. او تیمم چې څنګه د اودس دپاره دی نو داسې د غسل لپاره هم دی. ښه یو صحابي دی راغی، غالبا عمار تنو دی، نبی علیہ السلام ته بیا واقع بیانوي، جیزه و پلان کې مونږ تللي سفر باندې، نو ما ته د جنابت مسله راله، نو ما ته وویل ما ته وی چې نبی علیہ السلام خو ویلي چې تاسو څه کوئ تیمم کوئ، نو ما د تیمم دپاره زه داسې لرې لاړم د ده نه،
او ما خپلې کپړې لر کړي او په خارو کې داسې ورغښتېدم لکه د آخره چې څنګه رغړي داسې ورغښتم. نبی علیہ السلام مسکی شو. نه التیمم ضربتان، تیمم 2 ضربه دي بس، کاغذ او دست لپاره دی او که د غسل لپاره دی. په دواړو صورتونو کې بس یو پیر ځمکې لاس راوله نو په مخ باندې بیراغ کې چې په مخ کې یو ځای پاتې نشي. په دویم ځل چې راولي په دې سانګلو باندې په دواړو باندې لاس راخ کې چې په دې کې د یو ځای پاتې نشي. دغه 2 ضربه دي داسې بکې. نو دا د تیمم مسله ده. او جاء یا راتلو کی احد منکم یو د تاسونا من الغائط وی د کندنا دو د سماتنا او د سمات یو کړو ستوبنه ملاویږي نو دی به خود تیمم کوي. او لامستم النساء یا تاسو مسکی بیبیانو لرام، یا تاسو مسکی بیبیانو لرا. نو مسکول دا ټچکول تم ویل کیږي. لکه ما ته ګوره یو طالب وی لمست الجدار، ما مسک د دیوال لره، د دیوال لاس ورلو. نو دا یو اختلافي مسله ده چې یو سړی خپل کور والا بیبی له لاس ورلی یا یو زنانه له لاس ورلی د دو د سمات شولي او کنه د دینه څه مراد دی. نو امام شافعي رحمت الله علیه وی چې یو سړی زنانه له لاس ورلو لاس و سر ټچ شند د دو د سره ماتیږي. دا په احادیث مبارکو کې فقہ کې په دې عنوان سره مسله ذکر کیږي چې مسئول مرأه ناقض للوضو دی او کنه دی، یعنی ټچ کول د زنانه لاس ورلل په دې سره اودس ماتیږي او کنه ماتیږي. انو امام شافعي رحمت الله علیه وی ماتیږي او زمونږ امام صاحب وی نه ماتیږي. په الله دلایل په دې باندې منګه احادیث مبارکو کې بیا ذکر کو. بخاری ترمذی کې په دې باندې بل حدیثونه دي او دلایل دي چې د زنانه سر د لاس جنگولو د وجه نه اودس نه ماتیږي. په خبره پوه شوي. نو ویدل ته به سمانه کې او لامستم. نو مونږ وایو دې باب تم ته لږ وګوره د احناف معنا ته صحیح روزي. ما معنا وکړه او لامستم یا تاسو جما وکئ. او لامس یلامسو دا باب مفاعله ده او تاسو ویلی دی په ابوابو کې دارنګه خاصیات الابواب کې فصول اکبری کې دا مسله ذکر ده چې کله باب مفاعله ذکر شي نو په دې کې به فاعل د جانبینو دی، د دواړو جانبونو به په دې کې استعمال فاعل لاغلی. نو او لامستم او لجامعتم چې تاسو جما وکئ او دارنګه د باب مفاعله صحیح معنی چې موجود کیږي نو دا په جما کې موجود کیږي او په لمس کې نه موجود کیږي. نو او لامستم معنا زموږ په دې باندې بدک کوخه. اوس دا کارونه دی وکړل ان څه چلې فلم تجدوا تاسو نه ممیمان ابولرا فتیممون ارادو کی صعیدا د خوري طیبا پاکی. صعید ویل کیږي زمکې تم او صعید ویل کیږي مخ د زمکې تم وی ښه پاکی خوري تم وی او وجه الارض د دې مخ د زمکې تم وی ظاهرا. نو چې اوس کله تا دا وکړلو نو سبا فامسحوا تاسو مسکی بوجوهکم په مخونو ستاسو وایدیکم او په لاسونو ستاسو مع المرفقین سره د سانګلو. نو لاس به پوره داسې د سانګل پورې راولي داسې خبره باندې پوه شوي. ان الله بیشک الله تعالی کان دی غفوا غفورا بغفو کوونکې او بخنه کوونکې یو معنی ده. انو دا آیت کله نازل شو؟ دا د تیمم متعلق رخصت دی چې الله قرآن کې نازل کو. د تیمم متعلق دا لومبنی حکم دی، لومبنی آیت دی چې الله نازل کو. نو دا داسې شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع باندې غزوې لتلو چې واپس راتلل نو مور بیبي وسره حضرت عایشه رضی الله عنها او دارنګي نور صحابه کرامو لا د پردې حکم راغله نو ابتدا و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساروی دی کینولو د سحر وخو ویزان تیاروي چې رواني ګو مخ کې غځي کې وبدي او دس پکو مخ کې بزو مزبکو. دیگه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی حضور زمانه امبیل رخ شوی دی قلاده امبیل. یو هغه واقع ده نو اتلسمه سپاره کې برازي سورۃ نور کې هغه امبیل چې رخ شوی او تهمت لګیدل او جدا ده، دا جدا واقع ده. نبی علیہ السلام یې لکه وګورئ د مور بیبي امبیل وګورئ چته پروته دی، صحابه چاپیره ګرځي امبیل طلب گئی. نبی علیہ السلام سلو داسې ډډې واله او د حضرت عایشه په پتون باندې سر کې خود اوده شو. چې اوده شو نو صحابه کرام وی چې سباو ختیدو
رڼای طرف ته خبره روانه شوه نو صحابه رالل ابو بکر صدیق رته نو ته وی ابو بکر ته دې عایشې ته څه وایې نه چې موږ یې د امبیل لپاره ایثار کړي وو نبي علیه السلام یې ایثار کړی دی او اوس دې خو انور راخیږي موږ به قضا شي دا به څه کېږي حضرت عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها زما پلار ابو بکر راغی ما ته ډېرې سختې خبرې وکړي او مالې په دې تشو کې داسې چوکې سمې راغلې په دې لاس باندې او زه سمه دړمنه شم خو زه خوځېدم ځکه نه چې نبی علیه السلام به خوب نه بیدار شي نو خوب نه به بیدار شي دې کې نبی علیه السلام بیدار شو وی سری صحابو دی چې ګوره موږ قضا کېږي رڼا راوختې ده اوبه هم نشته دی کو بسو در دغه وخته پورې د تیمم حکم لا نه راغلی دې کې نبی علیه السلام یو به کم ځای دی مثال پلان کې ځای کې دلته خو موږ نه رسو او دې کې د نبی علیه السلام طبیعت بدل شو وحی راله د آیت الله راولېږو نبی علیه السلام یې راشي او د تیمم طریقې بیان کړو ټولو تیمم کو مونځ وکړو حضرت عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې کله موږ مونځ وکړو نبی علیه السلام یې ځای چې روانېږو بس رڼام راله امبیل نشته دی ځای چې زه به روکشې بینو وی چې موږ څنګه اوښ پاسو نه د اوښ د لاندې پروتو زما د اوښ د لاندې امبیل پروتو حضرت اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي بخاری شریف حدیث دی وی یا ابي بکر اے د ابو بکر آل ساجيبه خلګي خو چې پتا سمان الله یو امتحان ناولي نو امت د پاره پای کې سورلوي پیدا راشي الته چې کله امبیل روک شو الله پکې د لعان آیاتونه راولېګل او دارنګي چې کوم دین الله تعالی پاغي کې د تومت مسله حل کړه او د حضرت شیر دنها متعلق لس آیاتونه رالل او دلته کې چې امبیل روکیږي نو الله تعالی وسرسلا ولي دومره فراخي راولي چې د تیمم مسله رااله بهر حال دا د تیمم غ ابتدا و چې دغه وخت نو شو باقی د تیمم مسلې چې دي خلک د فقہ کتابونو کې زوتې ال دی وای د خپل استادانو نه معلماتو نه زده کوي او بیا تیمم کوي دا خو تفسیر د دې کې خلک مسائل نه بیانوي غاټي خبرې به بیانو نور د دې غ جزئیات چې دي د غیر لپاره تاسو ګوره بشته زیور ځان له ضرور ګورئ پای کې دا ټول مسائلې کلی پښتو کې ملاويږي اردو کې ملاويږي او دا بشته زیور تانوی سیب لیکل اگر چې د امیانو د پاره دی خو دومره خپل کتاب دی کنه چې اکثر بعضی وخت کې مفتیان د دینه فتوا ورګي په فتوا کې اعلان دی لیکلي چې بشته زیور کې تانوی سیب د عبارت نقل کړي دی نو دا ډیر قیمتي کتاب دی دا رنګ د فقہ بالله کتابونه ملاويږي دا ځان لګوري ضرور علم ترى ایت نګوري ال الذين اغسانوا تاوتو چور کله شیرت نصیبا یویسا لګاون د عیسی نصیبا کې را تنوین د پاره د قلیلن دی لګ عیسی من الكتاب د کتابنا پدې کې الله تعالی د يهودو د نصارا او قباحت بیانوي چې دا يهود او نصارا دومره ظالمان دي چې دوی ته کتاب سي عیسی ورکړی شوی دا دوی ته اهلی کتاب وای کنه اهلی کتاب چې قران کې چرته هم ذکر شین مراد بدین يهود او نصارای او دوی د اهلی کتاب څخه وای چې دوی الله تورات او انجیل ورکړو او دوی به داوم د دې کول چې موږ په تورات او انجیل باندې ایمان دی په تورات او انجیل باندې زمونږ ایمان دی د دې خبره داوا به هم کوله الله تعالی فرمایي دوی د سیسر کتاب ورکړی شوی دا د عیسی وتول ویلا نو علماء لیکي چې دا نصیبا عیسی د زګه وای چې د صرف د الفاظ او علم خو عمل پینو نو تش علم چې وی او عمل پینی نو دا علم نه دی دا سیسر علم دا هغه نقوش دي الفاظ دي او الفاظ خرچاله ورزي تاسو په دره انګريز به داسې بیانو کی ته به حیرانې کافر به داسې بیانو کی ته به حیرانې بیان او الفاظ دا خو علم نه دی علم نوم د عمل لې علم نوم د عمل لې چې وسړي کې څومره عمل ډیر ویندا د علم هغه نوم دی علم خو الفاظ ته نه وي یو سړي لډیر صرف او نحو ورزي نو دا خو علم نه دی یو سړي د ډیر توجیهات یاد دي نو دا خو علم نه دی علم د عمل نوم دی چې عمل وسر یو ځای شین الله تعالی قران کې علم ویل دي د دې دې نصیب زګوي چې دې سر صرف الفاظ او عمل وسر نو یشترون الضلاله دی ترجی ورکی گمراهی ته په هدایت باندې ويريدون د اراده لري ان تضل السبيل چې بیلاری کی لار حقنا ويريدون د اراده لري ان تضلوا دا چې دی گمراه شي السبيل د لار د حقنا والله اعلم الله تعالی خپويږي بیا دایکم په دشمنانو تاسو باندې وکفا بالله کافر الله تعالی وليا دوست وحده یوازي وکفا بالله کافر الله تعالی نصيرا مددگار ولی او نصير دواړه په یو معنا باندې مرضی
په لومبۍ سپاره کې تاسو ته ما د دې لږونته کې دغه ویلو فرق ویلو هلته مې فرق داسې بیان کړو چې ولی ویلې کېږي هغه دوست ته چې دی ستا مدد کوي په ژبه باندې ستا په ځای چاله جواب ورکړي خبره ولې وکړي او نسویر ویلې کېږي هغه دوست ته چې دی ستا مدد کوي په لاسو باندې دا موږ هلته ویلو او دویم فرق اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بیان کړی دی فرمایي ولی ویلې کېږي معطي النفع چې تا د نفع درکوي او نسویر ویلې کېږي الحافظ من الضرر هغه چې تا نه دفع کوي ضرر لره چې ضرر د نه دفع کوي د نسویر وي او چې نفع د له درکوي د ولی وي نو ځکه وایي وکفا بالله ولیا وکفا بالله نصیرا الله ته ستا دشمنان معلوم دي چې تا د دین په لار کې رکاوټ پیدا کوي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبر په ځان باندې بچکو ما تا سره د الله مدد دی ستا مدد تعالی خیر الله درکوي تا نه شر الله د پکوي نو دا خلک تا ته څه ضرر نقصان نشي رسولی بس دا ډیر دی ټیمو شخه اوس دا ټیمو دی په لراغې نور اوس نا وخت خیجی کنه انوس به سبق ان شاء الله پینی می بجې شروع کوو خکه خیره نو مونږ پینی می بجې شروع کوو تاسو چې دوره اعتمادي چې پینی می بجې به مونږ سبق شروع کوو ان شاء الله ځکه اوس په ټیم کې ډېر لوی فرق راغی نور اوس نا وخت خیجی ترجمه ته وګورئ جی ان الله لا یظلم بشک الله تعالی زیاتې نه کوي مثقال ذره باندازه یو ذره باندې و ان تکو کچریوی دا عمل او دا ذره حسنه نیکی و ان تکو کچریوی دا عمل حسنه نیکی اگر گلګوي یضاعف دچن بکدی لرا و یؤتی ورکی من لدنه د جانب خپلنا اجرا عظیما لوی اجر فکیف حال الناس سرنگی بی حال د خلقو اذا جئنا چې گلمن راتلو کو من کل امت د هر یو امتنا بشهید په یو گوا سره وجئنا من راتلو کو بکبتا سره علی هؤلاء په دې خلق باندې شهیدن گوا یومئذ په دغه ورځ باندې یود الذین تمنا بکیا کسان کفرو چې کافران دي واسو الرسولنا پرمانی کړي د پیغمبر لو تسوا کاش که چری برابر شی بیم په دی باندې الارض زمکا ولا یکتمون الله دی بنشي پټول د الله نه حدیثا یو خبر لرا یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تقربوا الصلاة منزیږي گئی مستوا انتم سکارا او حال دار چې تاسو نشي بهوشي حتی در دې پوری تعلمو چې تاسو پوه شئ ما باسبانی تقولون چې تاسو وای ولا جنبا او نه پالت جنابت کی الا عابری سبیل مگر داچی تیریدون کی دلاری حتی در دې پوری تغتسلوا چې تاسو غسل کوي و ان کنتم کچری تاسو مرضى بیمارانو او علی سفر یا پالت سفر کی او جاء یا راتلو کی احد منکم یود تاسو من الغایت د کندنا دو دسماتنا او لامستم النساء یا جمعو کی دی بیان سره فلم تجدو تاسو نمومی ماء ابولرا فتیممون تیممو کی ارادو کی سعیدن د خوری طیبا پاکی فامسحو تاسو مسکی بوجوهکم مخون استاسو و ایدیکم او لاسون استاسو ان الله بیشک الله تعالی کان دی عفوا غفورا ورپسې زجر علم ترایت نګوري الی الذین غسانو تاوتو چې ورکړل شو ته نصیب نساء من الكتاب د کتابنا یشترون دی ترجی ورکی ضلالتا گمراهی لرا و یریدون دی اراده لري ان تضل السبیل چې دی بیلاری شي دلار حقنا والله اعلم الله خپویږي بیاعدائکم بدشمنان استاسو وکفا بالله کافر الله ولیا دوست یوازی وکفا بالله کافر الله نصيرا مددگار یوازی صدق الله العظیم دعا وکي الله زمونږ او دې ټول نه رضا شي الله زمونږ دا سبق په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله زمونږ دا ویل او دا اورېدل د هدایت ذریعہ وګرځي د دې په برکت سره الله مونږ او دې ټول له خیر راکړي پریشانای مو حل کړي د کور او د بار مسلې راته حل کړي الله سوره خلکو مونږ ته د دعاګانو د پاره ویلي دي هغه ټول خوشاله کړي هغه ټول له خیر ورکړي الله زمونږ او د دې د ټولو استقامت نصیب کړي بیماران ډیر دي الله دې ټول شفا ورکړي الله دې ټول مړو ته بخښنه وکړي
الله دې کم ځای کې څوک بیماران دي الله دې ول کور به شفا وګرځي څوک وفات شوه دي الله دې ورته بخښنه وکړي الله دې زمونږ ستاسو ټول استقامت نصیب کړي الله دې موږ ټول مخلوق د شر نه خلاص کړي الله دې موږ د حسدونو نه دشمنونو نه طرفګانو نه بچ کړي الله دې دا قرآن شریف په موږ باندې په ښې طریقې سره وویلې کړي ما ته دې الله د ښه ویلو تاسو ته د ښه زده کولو توفیق راکړي الله دې په موږ د عمل کولو توفیق راکړي ما ته خلک د دعا ووایي خو زما نه بیا نقشه د ذهن نه وتي نو زه الله ته یادوي نو زه الله ته مخې ته کوم خدای چې څومره خلکو د دعاګانو دپاره ویلي دي هغه ټولو حق کې د خیر فیصلې وکړي که څوک بندیوان دي الله د جیل یې راخلاص کړي که بې کوره دي الله کور وله ورکړي که بې رزقه دي الله رزق وله ورکړي د اولاد پریشانۍ دي الله هغه وله ختمې کړي الله یو ملګری پرون راغلی او څوک د پریشانی بیان کړه الله تعالی دې د هغې پریشاني ختمه کړي